بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ناظرین یو ځل بیا تاسو سره مخاطب یو. ناظرین نن موږ تاسو سره د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کوم میچ شوی او هغه حواله سره به تاسو سره لږه خبرې کوو. ناظرین که تاسو ګورئ د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کوم میچ شو دا ډیر زبردست او ډیر کنټیدار مقابله شوی او ډیر سنسنیخیز مقابله شوی و. او میچ تقریبا چې کوم دی د افغانستان په جولای کې د افغانستان د جولای نه الله تعالی میچ واغسته او د پاکستان په جولای کې کېخده. د هغې مین هیرو چې کوم دی تاسو ته په نظر باندې راځي نسیم شاه. دته موږ په دواړو لاسونو باندې چې کوم دی سلام پیش کوو او دو ته مبارکي ورکوو. د پاکستان ټول ټیم ته مبارکي ورکوو، پاکستان ته مبارکي ورکوو چې پاکستان د ایشیا کپ فاینل لپاره چې کوم دا کولیفای وکړه. ډیر زبردست. تاسو ګورئ میچ د افغانستان لاس ته تللی او میچ هغو ګټلی و، خو په دې کې یو وجه چې کومه ده هغه پیښه شوې وه. هغې د وجې نه چې کوم دی میچ پاکستان طرف ته راغی او پاکستان وګټه. پاکستان 8 کلاړیان اوټ شوي وو او په 8 ګینو باندې تقریبا 18 رنز پاتې وو پاکستان ته. میچ چې کوم دی دا د افغانستان طرف ته او بیا د هغې طرف نه د پاکستان طرف ته راغی. هغې وجه څه وه که تاسو ګورئ اسف علي ولاړو او د افغانستان بالر چې کوم دی هغه ته ګین کو په 8م بال باندې هغه د افغانستان د بالر نه چې کوم دی چکه ولګوله. هغې نه بعد په بل ګیم چې کوم دی هغه اوټ شو. چې کله اوټ شو د افغانستان بالر راغی اسف علي پسې مخې ته هغه سره بدتمیزي وکړه. د هغو په زړه کې یو غرور یو تکبر راغی. نو موږ دې نه مخکې کتل پاکستان سره چې کله افغانستان میچونه کړي نو هغو دقسې میچونه دی هغو شوي دي د پاکستان خلاف. هغو ډېر زور لګی چې پاکستان نه موږ میچ وګټلی. نو دې باره کې موږ دا وویو ګوره پاکستان چې کوم دی دا هم یو اسلامي ملک دی او افغانستان چې کوم دی دا هم اسلامي ملک دی. دواړه مسلمانان دي. موږ له پکار وه چې موږ یو بل سره دوستي کولی، یو بل سره مینه محبت کولی، ځکه چې موږ مسلمانان یو. هغو زیات زور چې کوم دی هغو انډیا له لګي او د پاکستان سره طرف چې کوم دی هغو ډېره سخته مقابله کوي او پاکستان خپل یو دشمن ګڼي. په ظاهره باندې چې کوم دی هغو پاکستان سره تعلقات ساتي، خو په زړه کې چې کوم دی هغه رحمان بابا وي په ظاهري لباس مزه ای رحمانه منځ وګوره چغجي د کمه ټاک. ګوره زه ټولو ته وایم تکبري انسان چې کوم دی هغه الله تعالی رسوا کوي، هغه ذلیله کوي. د هغه اخري نتیجه چې کومه وي هغه بیا ډېره زیاته خراب وي. تاسو دا میچ وکته او زه نسیم شاه ته یو ځل بیا ډاډ ورکوم، مبارکي ورته ورکوم. ډېر زبردست ته زمونږ هیرو چې تا داسې کارنامه کړې ده. که تاسو وګورئ نسیم شاه د شاهد خان افریدي یاد تازه کړي وو د انډیا خلاف چې شاهد خان افریدي د ایشون خلاف 2 چکې لګولې وي او میچ یې ګټلی. هغه یاد چې کوم دی هغه نسیم شاه تازه کړه. او هغه شاهد خان افریدي چې کوم دی هغه د انډیا کلاړیان دغه شان له جوړولي او دغه شان له نسیم شاه چې کوم دی هغه د افغانستان کلاړیان وجړول. نو زه ټولو ته وایم چې غرور او تکبر دا ښه شی نه دی. د دې نتیجه چې کومه هغه بیا ډېره زیاته بده وي. تاسو دا په خپله وکتل. نو موږ تاسو نه اخره کې اجازت غواړو د الله په امان.